بسم الله الرحمن الرحیم. لیس الخبر کالمعاینتی، لیس الخبر ندی خبر کالمعاینتی پشانتی د مشاهدی. په دې سبق کې دا خبره بیان شوې ده چې خبر د مشاهدې په شانتي نوي. د دې وجه دا ده چې کوم څیز بالکل د سترګو په وړاندې واقع شي او په سترګو یې بنده وویني، نو د هغې کیفیت د انسان په دماغو کې یو شانتي وي، او کله چې د هغې خبر بل ځای ته ورسوي او بل ځای کې بیان کی، نو په هغې کې بیا څه ناڅه فرق ضرور راځي، یا خو په الفاظو کې فرق راشي یا په کیفیت کې فرق راشي. د واقعي د لیدلو والا په زړه کې چې کوم کیفیت پیدا شوي، نو هغه کیفیت د واقعي د اورېدلو والا په زړه کې نه پیدا کیږي. ځکه مشاهدې سره اثرات د سترګو په ذریعه زړه ته کوزیږي او خبر سره اثرات د غوږونو په ذریعه زړه ته کوزیږي. کم اثرات چې د سترګو په ذریعه زړه ته کوشي هغه ډیر زیات اثر کوي په نسبت سره هغه اثراتو ته کم چې د غوږونو په ذریعه زړه ته کوشي. ځکه غوږونو سره احساس کم پیدا کیږي او مشاهدې سره احساس زیات پیدا کیږي. لیس الخبر کالمعاینة د دې لغوي تحقیق داسې دی چې لیس دا فعل ناقص دی، الخبر دا واحد دی، د دې جمع راځي اخبار. المعاینة دا د باب مفاعلینا مصدر دی، معنی د مشاهده کول. لیس الخبر کالمعاینة د دې ترکیب داسې دی چې لیس دا فعل ناقص دی، الخبر د دې اسم، کالمعاینة کې دا کاپو دا د پاره د مثلو دی. نو دا اصل عبارت داسې دی چې مثل المعاینة، نو مثل مضاف، المعاینة مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر شو د لیس فعل ناقص لپاره. فعل ناقص سره د خپل اسم او خبر نه دا جمله اسمیه خبریه. عند الریحان تعرف السوابق، عند الریحان د اسونو د منډې د مقابلې په دوران کې تعرف السوابق په منډه کې وړاندې کیدونکي معلومیږي. په دې سبق کې یو ډیره اهمه خبره ذکر کړې ده، ادا چې په دنیا کې هر یو بنده په خپل قابلیت او طاقت باندې ناز کوي او دا دعوه کوي چې په دنیا کې زمانه بل څوک قابل نشته او زمانه بل څوک پوه نشته او طاقتور نشته. لیکن د حقیقت پته اله لګي چې کله انسان سره د همخیالو خلکو مقابله وشي، نو دی یا وګټي یا رستو پاتې شي. دغه وخت کې پته د قابلیت او طاقت ولګي. بالکل عمداسي څنګه چې د اسونو عام ته ورپته نه لګي چې کم اس طاقتور دی په منډه کې تیز دی او کم کمزور دی په منډه کې سلو دی، بلکې چې کله دا د مقابلې میدان ته لاړ شي نو هلته کې بیا پته لګي چې کم یو اس طاقتور دی او هغه تیزه منډه وي، کم اس کمزور دی اسلو منډه وي. عند الریحان تعرف السوابق د دې لغوي تحقیق داسې دی چې عند دا ظرف زمان دی، الریحان دا د اسم دی د مقابلې او مسابقې لپاره استعمالیږي او د هغه مقابلې لپاره استعمالیږي چې په هغې کې یو شیز شرط ایښودلی شوي. تعرف دا د فعل مضارع مجهول واحد مؤنث عیب صیغه ده او دا راځي د ضربه یضربو باب نه، معنی ده پیژنګلو کول. السوابق دا جمع مکسر ده، واحد راځي سابقون، معنی ده وړاندې کیدونکي. عند الریحان تعرف السوابق د دې ترکیب داسې دی چې عند مضاف، الریحان مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مفعول به مقدم، تعرف فعل مجهول او السوابق د دې نائب فاعل، فعل سره د نائب فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه شو. حب الشیء یومی و یصم، حب الشیء د یو څیز محبت، یومی نابینا کول کوي و یصم او کڼول کوي. په دې سبق کې د یو شي سره د ډیر زیات محبت نقصان ذکر کړی دی چې کله یو انسان یو شي سره د حد نه زیات محبت کوي نو دی بیا لون شي او بیا کوم چې بیا د ته حق لاره نه ښکاري او نه دی حق خبره اوري. نو انسان لپاره دی چې کله دی یو شي سره محبت کوي نو چې په هغې کې د حد نه تجاوز نه کوي او د اعتدال له لارې نه پکې وځي نه. حب الشیء یومی و یصم د دې لغوي تحقیق داسې دی چې حب دا مصدر دی
او د دې معنی د محبت کول. یومی دا د باب افعال نه د فعل مضارع واحد مذکر عیب صیغه ده او معنی د نابینا کول. یسم مدام د باب افعال نه د فعل مضارع واحد مذکر عیب صیغه ده معنی د قوت سماعت ختمیدل. حب الشیء یومی و یسم د دې ترکیب داسې چې حب مضاف الشیء مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا یومی پیل او پدی کی هو ضمیر مستتر هغه د دې فاعل پیل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه معطوف علیه و حرف عطف یسم پیل او پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل پیل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه دا معطوف شو. معطوف علیه سره د معطوف نه دا خبر شو د حب الشیء مبتدا د پاره مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.